پاک افغان بارډر باندې بیګانه ډېر بد حالات شروع شوي. دغه ټول سره ډسکس کومه چې په هغه کې څومره حالات شوي د پاکستان یا د افغانستان نه پکې څومره نقصانونه شوي دي. په دویم نمبر پېښور سی سی پی او یو بیان جاری کړی دی، هغه در سره هم ویم. او په دریم نمبر باندې زموږ په جندول کې د جماعت اسلامي یو کس دی چې د پولیسو د طرف نه ګرفتار شوی، چې هغه په څه په وجه ګرفتار شوی، دا در سره شیر کوم. د ټول نه مخکې تاسو ته معلومه وي چې پاک افغان بارډر باندې ډېر بد حال بیګانه شروع شوی دی. او افغانستان والا وایي چې یار د پاکستان نه موږ تقریبا 28 پوځیان مړه کړه او شپږ پوستې هم ترې ونیولې او دغه شان ژوندي پوځیان هم ترې ونیول. دا شان د پاکستان والا وایي یاره د افغانستان چې کوم پوسټر موږ ته هغه نیولې ده او د پاکستان جنډه پې خېجولې ده. د وزیرستان یو هلک په هغه باندې پوسټ کړه چې یار دا خو زموږ د علاقې پرایمري سکول دی او دا جنډه خو د سکول کې ختلې ده، دا خو سرکاري سکول دی. او دا وسه پورې ډېر بد حالات جوړلې. او دغه شان د تورخم بارډر چې کوم دی، تورخم دروازه غم پکې نن بنده شوې ده. دا جنگ چې کوم دی، دا جنگ دا زمونږ د پښتون د بربادۍ دی. که خو پښتون نه مري دی خو هم پښتون مري، دا دواړه د پښتون په بربادۍ باندې دي. د دې شاته ډېرې غاټې منصوبې پرتې دي، د دې شاته ډېر غټ سوچونه پراته دي، د دې شاته ډېر غټ قوتونه پراته دي. خو بس صرف زه ورته دومره په دې ځای کې ویم چې پښتانه سپي، چرګان، مړزان، ګډان، غویان، سنډاګان جنګوي او نور دنیا چې کوم دي دا پښتانه جنګوي. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې سی سی پی او پېښور یو بیان جاری کړی دی چې یاره پرایویټ جرګه ختمه. پرایویټ جرګه کومه ده؟ پرایویټ جرګه دا ده چې یاره په کلي علاقه کې یو دوه کسان روان شي او عدالت د تلو نه داره او د سیچو د تلو نه، تاڼۍ د تلو نه خلک یېرېږي او تنګېږي چې بیا په کلونو خبره مې نه ختمېږي. راشه بس په کلي کې خبره بس یو مشر باندې ختمه کړي، یا ملکي یا خاني نوابي هر قسمه، یا ام پی ای مینۍ، په هغو باندې خبره ختمه کړي. هغه وایي چې یاره په دا کې دا کم کسان پرایویټ جرګې وي، دې خلک وسلې راوړي، دغه وسلو د وجې نه موږ دا جرګې ختموو. خو دا جرګه هیڅ کله نه ختمیږي. دا جرګه نه وسنۍ ده او نه پرونۍ ده او نه بل پرونۍ ده. دا تقریبا 15,000 نه مخکې چې پښتانه په کوم ټیم کې دې دنیا کې ژوند کړی دی، نو هغه وخت نه پښتانه جرګه کوي. یعنې که زه درته یوه ووایم، پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله قیس عبدالرشید ته دغه وفد راولېږو چې تاسو اسلام او دغه شانتې قبول کړئ، نو په هغه ټیم کې قیس عبدالرشید ویل چې زه د خپل قام سره او د خپلو وطنوالو سره به زه مشوره وکړم، جرګه چې کومه ده جرګه به وکړم، مشوره به وکړم. در هغه ټیم چې د جندول د جمعه اسلامي بخزاده لالا چې دی هغه د ټریفیک او د پولیسو سره وران شوی په دې باندې چې یاره تاسو د ټریفیک د پولیس او د نور پولیس چې کوم دي نو ګاډو نه لمپار پلیټې ولې کوزوي په دغه باندې او په پارچه باندې ورسره وران شوی، په دغه باندې په هغه باندې پایر شوی. دا مهال د معیارو په تاڼه کې موجود